او زموږ ټیم کې مو ګورئ نو واته پښتانه خو موجود دي ټیم کې نو باقي همدغه یو خبره زه کوم چې زموږ بعضې پلیرز ته پلیران ویلي چې را روان ټیم به د پاکستان نه کې کېني. بسم الله الرحمن الرحیم. زلمی ټرایلز دی او زلمی چې دی دا د خیبر پختونخوا ته 9 کاله مخکې راغلی او یقینا اوس پریزنٹ پاکستان کې چې څونه ټیلنټ دی نو یقینا د دې پکې ډېر اهم رول دی. نو یقینا دې سره دا فرق کوزي چې زمونږ د ینګ کول ته زمونږ دا کسان چې کم کرکټ سره اسوسییټ دي ته پته لګي چې د دې پرفارمنس څه دی، د دې بیټینګ کې څنګه دي، د دې په بالینګ کې څنګه دي. ولې چې تا ته کله سلیکشن کمیټي ولاړي نو هغه ټایم بیا بیل دغه او چې ته میچ کې یا ته کلب کرکټ کې نو هغه سټانډرډ چې دی هغه بیا بیل شانتي نو داسې قسم ټرایلز چې دی هغه ډېر ضروری دي او چې په پریزنٹ پاکستان ټیم کې و پلیران او تعلق چې دی هغه خیبر پختونخوا سره دی. تاسو دې نه اندازه لګوئ چې په خیبر پختونخوا کې څونه زیات ټیلنټ دی. لکه بیسیکلی دې څلور ټیمونه دي 48-50 پلیران باندې او دې نه به چې څو پرفارم ورکړي هغې نه به 20 کسان جوړ کړي هغه به NCA ته ځي. نو ټیلنټ باره کې خو زه دا وایم چې کافي KPK کې ماشاءالله کافي ټیلنټ دی. تاسو زموږ ټیم کې مو ګورئ نو واته پښتانه خو موجود دي ټیم کې نو باقي همدغه یو خبره زه کوم چې زموږ بعضې پلیرز ته پلیران ویلي چې را روان ټیم به د پاکستان نه KPK نه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عبید خان دی، پاتې کېږو دلته حیدرآباد کې او کرکټ چې دی 8 کلونه ریګولر کرکټ کوو، پروفیشنل کرکټ کوو. د ټرایل په حوالې سره به زه وایم چې ماشاءالله ډېر ښه ټرایل وشو. ما خپل ټرایل ورکو، سیکنډ راوند ته لاړو نو انشاءالله امید ساتو مخکې هم د الله نه ډېره مننه د پېښور زلمي منیجمنټ نه چې دومره ښه اوپن ټرایل یې جوړ کړی او زما څومره خیال دی چې په 9 کالو کې داسې فرسټ ټایم زه ګورم چې داسې ټرایل اوپن ټرایل اخیستل کېږي. نو انشاءالله په دې کې به ډېر داسې سټاران راوځي لکه د پاکستان چې اوس کوم ینګ ټیلنټ ده، دا کوم سټاران چې اوس راوتي دي نوي، نو دې کې زه داسې هلکان ګورم انشاءالله موږ هم امید شته چې مخکې به ځو.